انګریزان او ملحدین د قران کریم د سورۃ قصص په یو آیت باندې اعتراض کوي. آیت کې واقعا د قارون ذکر ده. الله رب العزت وی وحسبنا به وبداره الارض. دا قارون د دو مال حال ټول هر څه په ځمکه کې ورمنډل. د ځمکې دا تقریبا د ځمکې سټرکچر دی. د دې ځای نه راواخله تر دې ځای پورې چې نن کوم فاصله ذکر کړي سیزدانان دا 12700 کیلومتر ده. 12700 کیلومتر. اوس ګورو دا اعتراض هغې کوي څنګه. اول د هغې اعتراض وایو 12900 کیلومتره د قارون وخت شوی دی. د هغه وخت نه راوالی تر اوسه پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام داغه پیدایش ته 571 کې د عیسی علیه السلام د عیسوی نه بعد داغه د اسمانونو ته د خطو نه بعد 571 کال بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوی دی. دغه 571 د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه راوهله داغه د اسمانونو د خطو نه تر نن پورې 2025 ته خبر راورسېدله، یعنی 2000 کال شو. د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او د موسی علیه الصلاۃ والسلام ترمنځ قولی صحیح د مفسرینو په نزد د 2000 کالو دی. 2000 سال د دې میز کې تیر شي. نو 2000 او 2025 دا تقریبا مونږه 4000 کال واغستو. 25 د دې چې دینو هغه مونږه ماینس کړو، لرم کړو تی 4000 کاله. وس زمونږه عام طور باندې د سفر خبره چې مونږ ذکر کوو نو په 3 ورځو کې د علماو مفتیانو د هغې مطابق مونږ چې دی په 3 ورځو کې 78 کیلومتر فاصله چې دی هغه طی کوو، چې په هغې کې سړی شپه هم کولی شي، پیاده روان دی، په قلاره باندې شپه هم کې خوب آرام ډوډۍ هر څه خوري، بیا هم 78 کیلومتر ده. هغې وی مونږ تاسو سره ومندله چې 78 کیلومتر فاصله چې ده دا د ورځې د 3 ورځو کې طی کېږي. صحیح دا 78 کیلومتر چې 3 ورځو کې طی کېږي نو دا 4000 به مونږ تقسیم کو په 3 باندې. د دې نه به راشي 1333.333 ځای پسې دا به ترې راشي. اوس دا مونږ چې دی کله ضرب کو د 78 سره نو د دې نه به راشي دا 1.3 چې کوم 1333.333 دا تر اخیره مونږه ضرب کو تر د 78 سره. د دې 78 سره چې دا مونږ ضرب کو د دې نه به راشي 1,04,000 کیلومتر. 1,04,000 کیلومتر. او د ځمکې ټول د دې ځای نه تر دې ځایه پورې دا دی 12,700 کیلومتر. نو قارون چې دلته کې وردننه شوی په ځمکه کې او تر دوره 4000 کال تیر شو نو پکار دا وي چې دې غاړې ته وتلی وي، حالانکې داسې نه دي شوي. اوس د دې جواب کوو. جواب انتهایی آسان دی. نوی ویډیو چې کومه شایع شوې ده د ځمکې د سټرکچر باره کې او د دې د ګریویټي باره کې، ګریویټیشنل فورس چې څه ته وایي، دا بالکل درمیاني حصه ده د ځمکې. دلته کې څوک ارتاو شو دا ځای یې راکاږي ځان ته، خو چې دې ځای له راورسي نو دی په دې ځای ساریږي نه، بلکې دی به ځي دې ځای له. چې دی دې ځای له راغی نو دا ځای یې بیا ځان ته راکاږي. نو چې دا راوکاږي دی بیا دې ځای له ځي، دی به داسې رواني بار بار. ویډیو تاسو سره شیر کوو، هغه وګورئ، جواب به تاسو ته په خپله میلاو شي. If you could dig a hole straight through the earth and jump in, what would happen? You'd start falling faster and faster toward the center due to gravity pulling you down. The closer you get, the more intense the acceleration. When you hit the center, gravity would balance out, pulling you equally in all directions. So you're weightless for a brief moment. But the fun doesn't stop there. You'd zoom through to the other side, then start slowing down as gravity pulls you back. Without air resistance, it's like an endless ride. You just keep bouncing back and forth through the earth forever.